موږ په داسې باندې موږ عمل کوونکي جوړ شو چې الله تعالی موږ او تاسو له هم جنت راکړي. کتابونو کې راځي یو زنانه وه د هغې یو زوی و او هغه زوی بیمار شو. چې کله هغه زوی بیمار شو نو مور خو موري د مور ته ډېر ګران و. نو د مور یو نظر ومنو چې خدای وکړو زما دا زوی دې روغ کړو نو زه به 7 ورځې له دې دنیا نه بار تېروم. دا یو نظر ومنو او نظر چې کله انسان ومني نو په ده باندې دا نظر پوره کول دا واجب وي. خامخا به دا نظر پوره کوي. لازمه نفل بالشروع دا یو قاعده ده چې کله انسان نوافل شروع کړي او په ځان باندې دا نظر کړل دا به خامخا به دا قضایي راوړي کو په نیمه کې پاتې کړل. نو ښځې دا نظر ومنو چې که زما دا زوی الله تعالی جوړ کړو نو زه به 7 ورځې د دنیا نه چې کوم دی وځم. دا محترمو یو واقعه یاده کوي چې ګوره څوک داسې نظر ومني هغې له څه کول پکار دي. بې چې کله د ښځې ماشوم جوړ شو او زوی ښه شو نو انسانان خو نظر مني خو بیا پوره کوي نه. نو په دې وجه باندې ښځه دې ته فکر نه و چې څنګه نظر پوره کړمه. نو یو شپې خوب ولیدو او په خوب کې یو ښه انسان ولیدو یو نیک انسان. هغې ورته وویل چې ګوره نظر دې پوره کړه او که دې پوره نه کړو نو تا ته به یو غټ مصیبت ورسېږي. نظر پوره دا مسلمانان پوره کوي ځکه دا د مسلمانانو یو علامه ده د مسلمان انسان چې نظر پوره کوي. نو ښځې بچي ته وویل چې بچیه زه دا نظر څنګه پوره کړم. نو بچي ته وویل چې بچیه ما یو قبر وکنه او قبر کې زه 7 ورځې ما ښخه کړه. نو زوی وله قبر وکنستو 7 ورځې دا مور چې کوم دی په قبر کې ښخه کړله او بیا پرې له پاسه خاورې ور واړتلې او د مور یې د الله نه سوال وکړو چې الله ما دا نظر منلی و دا مې پوره کړو نور زما لپاره ته چې کوم دی محافظ شه د قبر د عذابونو نه مه وساته. ژوندۍ ښځه قبر کې ښخه شوله 7 ورځې. دا ښځه وایي چې کله زه قبر کې کېښودلی شوم نو ما داسې د سر طرف ته وکتل یو سوری مې ولیدو. یو سوری مې ولید کړکۍ او په دې کړکۍ کې یو ښایسته ښکلی باغ و. نو هغه باغ کې ما چې وکتل نو 2 زنانه پکې ناستې دي. دې زنانو ما ته اواز وکړو چې ته هم راځه دلته زما خواله راشه مشغول به شو. وایي زه چې کله هلته ورغلم نو دغه 2 زنانو خواته اوبه وې د اوبو یو ډنډ و ښایسته شنې اوبه وې. نو دې زنانو ورته خپې ورښکته کړې وې. د 2 ښځو ورته دې ته خپې ورښکته کړې وې او چې کله یې خپې ورښکته کړې وې نو زه خواله ورغلم ما ورته سلام وکړو السلام علیکم. دا طریقه د مسلمان سره چې میلاویږي نو په سلام باندې میلاویږي. دا 2 ښځو ما له جواب رانه کړو. نو ما ورته وویل چې ما له السلام جواب ولې رانه کړو. وایي راته وویل چې دا اطاعت دی او اطاعت دلته نشته دی دلته خوشحالي ده وعلیکم السلام دا عبادت دی او دا عبادتونه دلته نشته. نو زه د هغې خواته کېناستلم چې کله کېناستم ما یو عجیبه نظاره ولیدله چې یو مرغۍ راځلې دي یو ښځې په سر باندې سوری کوي ښایسته وزرې دي او دا وزرې د زنانه په دې سر باندې چې کوم درسې وایي نو په سر باندې د ښایسته پشمک او خوشبویي راورېږي او سیلۍ پرې ورته کېږي. او دا بله ښځه چې واره دې په سر باندې قارغه او مرغلې وله سر وله چې کوم دی په ټونګو باندې وایي. نو چې کله وله په ټونګو باندې وایي ما د زنانو نه تپوس وکړو. نو د یوې زنانه راته ویله چې ګوره موږ 2 مړې ستو او زه په داسې حال کې مړی ما چې زما نه خاوند خوشحاله و د هغې په وجه باندې الله تعالی ماله دا انعام وکړو چې دا مرغۍ مقرر کړې زما سر باندې دا خوشحالي کوي. او دا 2مه ښځه چې کومه وه نو دا مړه وه او خاوند ترې خفه و. داسې حالات کې مړه شوله چې خاوند ترې خفه و د هغې او نیکه ښځه وه تهجدګزاره ښځه وه عبادتګزاره ښځه وه او ساجده ښځه وه عابده ښځه وه راکعه هر قسمه عبادت پکې و. خو دا کار پکې و چې خاوند سره به هغه چې کوم دی په جواب باندې بدل ورستنه او قور به یې کاوه خاوند ته. نو ځکه اوس دا د لپاره دا سزا مقرر شوې ده چې دا ښځه دا مرغۍ پرې پاسه مقرر ده د افسر سر ته وایي او بیا دې ژوندۍ ښځې ته وایي چې خدای لپاره ته کله بېرته دنیا ته لاړه شي نو زما د خاوند نه ما له چې کوم دی معافي وغواړه زما د خاوند نه ما له معافي وغواړه. نو بیا دا ښځه چې کله 7 ورځې پوره شولې د نورو ښځو ورته وویل چې ته لاړه شه خپل قبر ته اوس ستا زوی به ستا د ایستلو دپاره راغلی. نو چې کله خپل قبر ته دا بېرته واپس راله او ویې کتل نو بیا زوی قبر کولاو کړو. چې کله قبر کولاو کړو نو مور یې ترې راوایستله. په کلي علاقه کې دا خبره مشهوره شوله چې پلانکۍ 7 ورځې چې کوم دی په قبر کې تېرې کړي. نو خلک راله ستړي مه شول او دا کارګزارۍ له او دا واقعه له دا یو خبره چې مشهوره شي په کلي کې نو خلکو تپوسونه کول دې ورته دا خبرې کولې. اخر دا چې کومه زنانه د هغې خاوند یې خفه و هغه زنانه خاوند رالی او دې ورته وویل چې ګوره ستا ښځه ما ولیدله په داسې تکلیف کې نو معافي ورته وکړه.
خاوند ورته معافي وکړله، الله تعالی ښځه چې کوم دی وبخښله. نو د زنانو دپاره پکار دا دي چې خاوندانو سره جنګ جګړې نه کوي، د هغې نه داسې مطالبې نه کوي چې مطالبې د شریعت نه خلاف یا